قدرمنو السلام علیکم د ډسټریکټ ډایري پروګرام سره په پېښور کې حاضر یم د سټار لینډ مارکیټینګ چې کوم افسران دي د هغوی سره به هم خبرې کوو ځکه چې د دوی په باقاعده توګه باندې د پارک ویو سټي سره یو داسې ایم او یو ساین شوی دی چې د هغې ایم او یو تر څنګ به دوی په اسلام آباد کې چې دا کوم رهایشي منصوبه ده چې د هغې پارک ویو سټي نامه ده هلته به دوی خرڅون کوي او دا د چې مختلفو خلکو ته به چې دی نو دا علاقه ښیي دا سایټ به ورته ښیي او دا د چې دلته مختلف پلاټونه هم دي 15 مرله 10 مرله او یو کنل پلاټونه تاسو اخیستی شئ د پارک ویو سټي مشران دا وایي چې دا یو بااعتماده اداره ده یو رهایشي منصوبه ده او دا د چې د سټار لینډ مارکیټینګ په ذریعه باندې تاسو په باقاعده توګه باندې په پارک ویو سټي کې تاسو پلاټونه اخیستی شئ دي دا ډول لري چې دا ستاسو د روښانه مستقبل لپاره ډېر ضروري دی خصوصا هغه خلک کم چې دا استوګنې دپاره نوي ځایونه اخیستل غواړي ظاهره ده چې څوک 20 کاله 15 کاله خپل محنت مزدوري وکړي ملازمت وکړي کاروبار وکړي نو هغوی د ځان دپاره د اوسېدو دپاره خصوصا داسې ښکلي ځایونو کې ځایونه اخلي نو تاسو اسلام آباد کې په یو هیلي ایریا کې داسې ایریا چې هلته یو غرایز سیمه ده او د غرایز سیمې په لمن کې پارک ویو سټي ده او پکې هر قسمه څومره پورې سهولتونه چې د ژوند دي هغه موجود دي دلته د دوی مشران راغلي دي نو راځئ چې هغوی سره یو څو خبرې اترې وکړو چې دوی د پارک ویو سټي په اړه باندې څه وایي او دوی خپل زموږ مینوالو ته او خصوصا د دوی چې کوم ګاګ ته کسټمرز دي کوم کلاینټس دي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي نو راځئ چې هغوی سره یو نظر خبرې وکړو پارک ویو سټي قدرمنو دا یو داسې ښکلې رهایشي منصوبه ده چې دلته ډېر زیات شینکې دي لش ګرین علاقه ده او د دوی دا دعوه ده چې دلته ډېر ښکلي پلاټونه په ارزانه بیه باندې میلاوي دا راته ووایي چې دلته په پېښور کې چې دا کم د سټار لینډ دفتر دی نو تاسو په څه طریقې کار باندې چې د خپل کلاینټ سره ډیل کوئ او دې سره سره دا هم راته ووایي چې دا رهایشي منصوبه په کم ځای کې ده بسم الله الرحمن الرحیم سټار لینډ مارکیټینګ یو ویل ریناؤنډ او یو ریپیوټډ اداره ده کم پارک ویو چې کومه منصوبه ده کومه سوسایټي ده په پېښور کې د هغې موږ سره مکمل اتورایز ډیلرشپ دی او موږ خپل کلاینټس ته کسټمر ته دا خواست دی چې خپل انویسټمنټ چې څونه هم دی دلته راشئ د سټار لینډ په ذریعه باندې خپل انویسټمنټ سیف سیکیور او پروفیټیبل وکړي دلته خو کم اینډ یوزر دي هغه هم راتلی شي او خو نه څوک انویسټرز دي نو هغې ته موږ ویلکم کوو چې دا خپل چې کومې پیسې دي هغه په یو سیف صحیح منصوبه کې چې دی انویسټ کړي او یو ښه هغه کې پروفیټ واخلي دا راته وایي چې کوم سرمایه کار راځي نو هغوی په سټارټ کې به تقریبا څومره پورې سرمایه کاري کولی شي د 15 مرنو له 10 نه 20 نه یا که نه به زار بنده خپله خوښه ده نه دې کې وړومبی چې موږ سره داسې دی چې 15 مرلې دی 10 مرلې دی کنال دی 2 کنال دی بیا د هغې چې څونه صحیح سیوا کېږي نو خامخا د هغې هغه بجټ په هم هغه شانتې سیوا راځي که نه نو چې چا څونه پورې بجټ وي خو 15 مرلو والا لي د هغې خپل ریټ دی او خو نه 10 والا لي بیا د هغې خپل هغه شانتي حساب دی عام سرمایه کار چې دي که نه چې هغه ملازمین دي هغوی ته تاسو څه پیغام ورکړئ چې ګنې مطلب تاسو تنخواه والی په هغه تنخواه کې مطلب دی تاسو څومره پورې پیسې ځان له بچ کولی شئ یا کاروبار والا ته څه پیغام ورکړئ یاره دا خو یو ډېر ښه کوېسچن دی ستاسو او دا منصوبه راغلی م د دې د چې کوم ګورنمنټ امپلویز دي یا پرایویټ امپلویز دي نو هغوی له پکار دی چې په دې کې د خپل د موجوده دور چې کومې تقاضي دي یو خو دا ده چې دا یو سټینډرډ یو داسې یو پروجیکټ روان دی چې کوم یو ډېر ښکلی او ډېر د نوې طرز سره د هغې مطابق چې دی نو دا ټول پروجیکټ په دې کې موجود دی که نه هر څه پکې موجود دي نو چې کوم کسان دي خو تنخوادار دي او خو نه بزنسمینز دي نو هغوی له پکار دی چې دلته راشي او د خپل د یو فیوچر دپاره انویسټمنټ وکړي او خپل دغه چې دی را روان وخت دپاره چې دی یو سرمایه ځان له جوړه کړي ګرانو کتونکو موږ سره د سټار لینډ ملګري ولاړ دي او هغوی چې کوم د پارک ویو حوالې سره به تاسو ته وایي چې دا پارک ویو سټي څه شی دی دا څه شي د رهایشي منصوبه ده مطلب دا خلک پکې څنګه رنګه په کومه طریقه باندې دوی سرمایه کاري کولی شي السلام علیکم دا یو ډېره ښکلې بهترین سوسایټي جوړه شوې ده که نه دې کې لکه موږ ډفرنټ پلاټس اویلیبل دي لکه هایر ایلیټ کلاس له غریبانانو له هر یو کس له پکې مطلب ډفرنټ هغه دغه ملو دي که نه
نو څوک چې لکه مطلب انویسټمنټ کول غواړي که نه نو هغې دپاره یو ډېر ښکلی اپرچونټي او ډېر ښکلی پلیټفارم مې ورته ورکړی دی ټیک شو او لکه مطلب دا نن سبا هر یو کس غواړي چې مطلب زه داسې ځای کې پیسې بندې کړم چې سبا هغه ماته منافع م وکړي که زه پکې کور هم جوړول غواړم نو نن سبا دور کې دی لکه د لږو پیسو نه لکه ورکوټو کښتونو باندې دی خپل اسیټس جوړولی شي نو سبا چې کم از کم که دی پکې کور جوړي که کور نه جوړي ریسیل هم کوي دې ته پکې ډېر پروفیټ ورکوي جي عموما که ستاسو خیال په اسلام آباد کې داسې قسمه سوسایټیز خو ډېر زیات دي بیا دا د سی ډي اے سره هم رجسټرډ ده که نه جی سر دا سی ډي اے سره رجسټرډ ده د هغې چې څومره ریکوایرمنټس دي په هغې ټولو باندې دا پوره نو هغې نه بعد د دې د پارکویو سټي لکه اسلام آباد کې څومره نور سوسایټیز دي د دې چې کمپیریزن وکړې که نه نو پارکویو سټي د هغې ټولو کې بهترین ده ځکه دا کمپلیټډ سوسایټي ده او د دې پرایس رینج چې کوم دی نورو نه بهتر دی پېښور کې چې دا کم آفس دی که نه نو دلته لکه مطلب تاسو سیل کولی شئ مطلب دلته که یو کسټمر راشي کلاینټ راشي جی بالکل موږ دلته د آفس هم دې دپاره کولو کړی چې موږ دلته سیل اینډ پرچیز ورکوو ټیک شو لکه یو کلاینټ دی دې ځای نه که هغه غواړي چې لکه مطلب زه یې پارکوي کې واخلم تاج کې والم هر ځای کې چې ما اخلي موږ ناست دلته یو چې موږ خلکو ته ګایډنس ورکو یو ښکلی پلیټفارم ول ورکو دلته نه موږ هغې ګایډ کړو هغې ته موږ دلته نه سیل ورکو هغې له موږ پلاټ ورکو جي ډېره مننه قدرمنو موږ دلته چې کوم دی نو په باقاعده توګه باندې پېښور کې په دې یونیورسټي روډ باندې په دې غرض باندې ولاړ یو چې دلته د دې ځای د کم آفس چې دی د پارک ویو د هغوی د مشرانو سره خبرې ورته کوو یو ځوان ملګری بل هم ولاړ دی د هغه نه هم پوښتنه کوو چې څومره پورې معلومات لري دا راته ووایه وروره چې پارک ویو سټي دا په اسلام آباد کې د دې لوکیشن باره کې راته لږ ووایه لوکیشن خو دې ډېر زبردست دی ماشاءالله الحمدلله لوکیشن ډېر زبردست ځای باندې دی په اسلام آباد کې پارکویو سټي دا ډېر یو ښه ځای دی الحمدلله د انویسټمنټ دپاره هم او د پراپرټي د اینډ یوزر دپاره هم ډېر زبردست ځای دی په اسلام آباد کې جی 5 مرله دی 10 مرله ده 7 مرله ده د دې کې موږ سره پلاټس دي هغه د هغې موږ بوکینګ کوو هغه د 5 مرله چې کوم دی دې سره موږ دوه دي یو اوورسیز دی او یو ګولډ سټیټ دی اوورسیز چې موږ سره دی هغه 65 लाख کې دی 5 مرله او ګولډ سټیټ چې کوم دی هغه 80 लाख کې دی مطلب دا چې د دې دوه فیزه دي جی دوه پیزه دي دا یو ګولډ سټیټ دی او یو اوورسیز دی فرض کړو یو ملازم دی دغه تنخواه مطلب دومره ده چې پکې مطلب 40,000 50,000 روپۍ سیوا کولی شي نو په دې کې هغه پلاټ اخیستی شي یا 30,000 دا خو دې دپاره راغلی دی چې اوس یو کس یو ګورنمنټ سروینټ وي هغه سیلري هغه همداسې خو نه شي بچ کولی خو دا خو موږ انسټالمنټ په ذریعه دوی ته ورکوو هغې کې لومبۍ ډاون پیمنټ وشي چې هغه 16 लाख دی هغه چې ډاون پیمنټ وشي هغې نه پس بیا هغوی د خپل سیلري نه هم هغې کې خپل انسټالمنټ جمع کولی شي انسټالمنټ هم ښه آسان پلان دی هېڅ دام زیات هم نه دی هر یو کس 40,000 30,000 35,000 دا کم از کم دوی بچ کولی شي نو ښه په اسانۍ سره دوی ته په اسلام آباد کې په یو ښه ځای کې په یو ښه وي آی پي لوکیشن باندې هلته هغوی ته خپل پلاټ میلاویدی شي ګرانو کتونکو تاسو خو په پېښور کې مردان کې 400 او خار شب قدر او دغه رنګه سوات پر دیر لوور دیر کوارټر بنو مختلفو ځایونو کې به ځایونه کتلي وي د خپل استوګنې دپاره بظاهره د هر انسان په ذهن کې یو خبره وي چې دلته زه ځان له د استوګنې دپاره ځای والم که تاسو د هر ځای اوسېدونکي په پښتونخوا کې که چېرې تاسو په اسلام آباد کې پلاټ اخیستل غواړئ نو د دې چې کوم مشران دي هغوی دا وایي چې پارک ویو سټي چې ده نو دا د تاسو دپاره د بهترین د سرمایه کارۍ یو ښه موقع ده وجه دا چې دې کې په 15 مرله 10 مرله او 7 مرله او 20 مرلې چې دي دا پلاټونه دي دې نه علاوه کمرشل بیس باندې هم چې دی نو دې کې یو شمېر داسې دوکانونه او مارکیټونه شته چې تاسو په هغې کې سرمایه کاري کولی شئ د راروان وخت دپاره او خصوصا هغه خلک کوم چې ملازمین دي او هغوی چې دي نو ریټایر شوي دي یا چې دي نو ملازمین دي یا کاروبار کوونکي دي هغوی په ماهانه توګه باندې هغوی په قسطونو باندې دې کې پلاټ اخیستل غواړي نو د دې چې کوم مشران دي د پارک ویو سټي هغوی دا وایي چې تاسو په اسلام آباد کې په یو ښه لوکیشن کې د غر په لمن کې او دا چې یو ښکلي لوکیشن کې چې تاسو لاټ ځان له اخیستی شئ او ډېر په اسانو اقساطو باندې د دې دفتر په یونیورسټي روډ باندې امن پلازا کې دی وړاندې ځو چې نورو ملګرو سره هم خبرې وکړو ہمارا پروجیکٹ اسلام آباد میں زون 4 میں ہے اور لاہور میں بھی ہم ملتان روڈ پہ ریور راوی کے اس بینکس کے اوپر ہیں تو میرا نام فرید باجوہ ہے اینڈ آئی ایم ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ فار پارکویو سٹی. دیکھیں جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں تو میرے ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ دیکھیں اسلام آباد کیا نام ہے. اسلام آباد ایک خوبصورتی کا نام ہے, ایک گرینری کا نام ہے, ایک اچھے موسم کا نام ہے, پہاڑوں کا نام ہے, ایک ویوز کا نام ہے. تو ہم جو پروجیکٹ ہمارا پارکویو سٹی ہے وہ الحمدللہ پہاڑوں کے دامن میں ہے اینڈ اس کے سامنے سے وی کین سی دا مری ماؤنٹینس. بہت زبردست موسم ہے وہاں پہ اسلام آباد شہر سے بھی ٹیمپریچر 2-3 ڈگری کم ہو جاتا ہے وہاں پہ. سو دس از دا بیوٹی آف پارکویو سٹی جی. ریزیڈینشیل بھی ہے, کمرشل بھی ہے اینڈ
जो मेरा पैगाम है KPK के इन्वेस्टर्स के लिए वो भी ये है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करें, आपने 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं. आपने ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी कैसे हो रही है, जो पिछले ब्लॉक्स बिके हुए हैं क्या वो टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं. फिर उन्होंने ये भी देखना है कि उसकी डीलरशिप कितनी एसोसिएटेड है. जिस तरह स्टारलैंड मार्केटिंग है, उनके आप ऑफिस में खड़े हैं, इस तरह की जो बड़ी डीलरशिप्स हैं, जो अच्छे नाम्स हैं, वो जिस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं उसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें. जी हमारा बिल्कुल हम वो सोसाइटी हैं जिन्होंने आगाज़ ही प्रॉपर लॉस को फॉलो करके CDA का LOP अप्रूव हुआ, NOC अप्रूव हुआ, हम हर लिहाज से रजिस्टर्ड हैं. जी हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो है ही आम आदमियों के लिए, क्योंकि हम सिर्फ इस्लामाबाद में वाहिद प्रोजेक्ट हैं जो 25% डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट का पोजेसन दे देते हैं. बाकी पैसे जो हमारे दोस्त हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है. सो दैट मेक्स पार्क सिटी वेरी वेरी अफोर्डेबल. 5 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है, 8 मरला है, ये रेजिडेंशियल हैं. 2 कनाल का रेजिडेंशियल है. फिर कमर्शियल में हमारे पास 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के जो हमारा बहुत ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स का नाम है द वॉक. देखें सरमायाकारों के लिए एक ही मैसेज है, सीइंग इज़ बिलीविंग. आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको नज़र आ रहा है, जो मौके पे मौजूद है, जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी डिलीवरी हो रही है. और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पार्क व्यू सिटी में हर चीज़ वो मौजूद है. वहाँ डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है, डिलीवरी भी बहुत अच्छी है और डीलरशिप भी बहुत अच्छी है. वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका हुआ है. हमारे वहाँ पे रहायशी आ चुके हुए हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं, फैमिलीज़ वहाँ बहुत सारी रह रही हैं. तो हर वो चीज़ मौजूद है जिसका एक इन्वेस्टर सोच सकता है. बस मेरा एक ही पैगाम है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा देखें. एक दफ़ा कोई इन्वेस्टर या एंड यूज़र हमारे पार्क व्यू सिटी में आ जाता है, ही इज़ कन्विंस्ड टू बाय अ प्लॉट. वहाँ पे सिक्योरिटी है, राउंड द क्लॉक गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पे बिजली पानी हर तरह की फैसिलिटी है. बल्कि पानी का तो ये है, वी आर सराउंडेड बाय रावल डैम ऑन वन साइड एंड सिमली डैम ऑन अदर साइड. तो हमारा जो पानी का जो pH लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है. इट इज़ एज़ गुड एज़ एनी मिनरल वाटर जो बॉटल वाटर होती है आपकी. अस्सलाम वालेकुम. बिलाल मुगल स्टारलैंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं मैं, और इस वक्त आपकी टीम खैबर न्यूज़ की टीम हमारे पेशावर ऑफिस में मौजूद है. मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा. स्टारलैंड मार्केटिंग बेसिकली रियल स्टेट का इदारा है जो बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स, एंड यूज़र्स और हमारे ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको रियल स्टेट से मुतल्लिक सर्विसेज फराहम करता है. हमारा शुरू दिन से एक मिशन है कि हमने सेफ़ एंड सिक्योर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही लोगों को इन्वेस्ट कराना है. उन्हीं उसकी जिस सोसाइटी की NOC अप्रूव्ड हो, वो सोसाइटी जिसका स्पॉन्सर जो है वो क्रेडिबल हो, और ख़ास तौर पे उसकी लोकेशन ऐसी हो कि जो बेसिकली आने वाले दौर के अंदर हमारा जो यूज़र है, एंड यूज़र, हमारा इन्वेस्टर, हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो. तो इस हवाले से स्टारलैंड मार्केटिंग लाहौर से, इस्लामाबाद से और पेशावर से ऑपरेट कर रहा है, और अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ सारफ़ीन को रियल स्टेट से मुतल्लिक हर तरह की बेहतर जो नीड है उनकी, उसको पूरा करने की पूरी सरगर्म अमल रहता है. उसके लिए हमेशा कोशां रहता है. मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली सरमायाकारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उससे बेहतर एडवाइस लेते हैं, इसी तरीके से एक रियल्टर जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉपर एक प्रोफेशन के तौर पे लिया जाता है कि जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहें तो आप उनसे कंसल्ट करते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी रीजन की प्रॉपर्टी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से चीज़ों को जानते हैं. तो इस हवाले से हमारा जो इन्वेस्टर है, हम उसको 3 से 4 पैरामीटर्स बताते हैं. अगर प्रॉपर्टी उसके अंदर फुलफ़िल कर रही है तो हम डेफिनेटली उसको एडवाइस करते हैं कि उसके अंदर वो इन्वेस्ट करे. सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ है कि आया जो प्रॉपर्टी वो परचेज़ कर रहा है उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट है या नहीं. जैसे कि अगर सोसाइटी है तो उसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल होना ज़रूरी है, उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC होना ज़रूरी है. तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं जहाँ वो डेवलप कर रहा है उससे मुतल्लिक NOCs उसकी जो है सबसे पहली शर्त है. सेकेंडली जो हमारा है कि लोकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन होनी चाहिए. अगर लोकेशन अच्छी है तो हर दिन के साथ साथ
साथ बेसिकली प्रॉपर्टी ग्रो करती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी प्रोडक्ट है प्रॉपर्टी की, उसमें जो उसको डेवलप कर रहा है, उसका सोसाइटी है तो उसको जो डेवलप कर रहा है, अगर कोई प्लाज़ा बना रहा है तो हम उस स्पॉन्सर या उस को जो डेवलप करने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी हिस्ट्री को ज़रूर जानते हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट को जहाँ इन्वेस्ट करा रहे हैं वहाँ सबसे पहले इत्मीनान हमारा होना ज़रूरी है। और जब हम मुतमईन होंगे कि ये तमाम चेक लिस्ट कम्प्लीट है, सेफ़ एंड सिक्योर है, तो हम अपने इन्वेस्टर को एडवाइस करते हैं और डेफिनेटली फिर जब वो इन्वेस्ट करता है तो फिर हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। उसके बाद भी जब भी उसको फ़ील हो कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है तो सबसे अहम उसके लिए राब्ते का नंबर हमारा ही उसके फ़ोन में सेव होता है, और वो हमसे रब्ता करेगा और हम उसको बेहतरीन जो उस वक्त मार्केट रेट्स अवेलेबल होंगे उसके ऊपर उस चीज़ को सेल करके देंगे, जिससे डेफिनेटली वो गेन करता है। तो इस हवाले से हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो पूल ऑफ इन्वेस्टर्स है वो कई सालों से उसी तरीके से इंटैक्ट है, बिकॉज ऑफ हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारी ब्रिलियंट टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर जगह के ऊपर हर लम्हे उनके साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनको बेहतरीन रियल एस्टेट सर्विसेज फराहम करती है। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले आपकी मुलाकात जो है वो बाजवा साहब से हुई, ऑनरेबल डायरेक्टर हैं पार्कव्यू सिटी के, और पार्कव्यू ने देखे ना सिर्फ लाहौर के अंदर कामयाबियों हासिल की हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी सबसे प्रीमियम लोकेशन के ऊपर वाक़या है। बेशुमार सोसाइटीज़ हैं जो इस्लामाबाद का नाम लेके सेल हो रही हैं, लेकिन अगर आप लोकेशन के हवाले से देखें तो वाहिद सोसाइटी है जो इस्लामाबाद के सिर्फ सबसे प्रीमियम जगह के ऊपर मौजूद है। सरीना होटल से जस्ट 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर बेसिकली पार्कव्यू मौजूद है, और सीइंग इज़ बिलीविंग, यानी कि आप एक एज अ क्लाइंट जब वहाँ विज़िट करेंगे तो आपको पार्कव्यू के अंदर हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप एक अज्यूम कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर, एज अ एंड यूज़र। अगर आप वहाँ पे रिहाइश रखना चाहते हैं, आप बाहर मुल्क से बाहर हैं और कीमती रेवेन्यू मुल्क के लिए कमा रहे हैं, तो वो रेवेन्यू आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे प्रॉपर्टी हर घंटे के हिसाब से बढ़ रही है। और पार्कव्यू सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे ज़िंदगी की हर तरह की सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर हैं। वहाँ पे आप एक उसको स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी जैसे यूके की, यूएसए की, या आप दुबई की सोसाइटीज़ के अंदर वो तमाम जो सर्विसेज हैं वो चेक लिस्ट लेके आइए और आप उसको कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह 90% जो चेक लिस्ट है वो पार्कव्यू फुलफ़िल कर रहा होगा। और स्टारलैंड बतौर अथोराइज सेल्स पार्टनर पार्कव्यू के साथ मुंसलिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुअज़्ज़ज़ जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको ये पार्कव्यू से मुतालिक जब सर्विसेज फराहम करते हैं, उनको साइट विज़िट्स कराते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस जनरेट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया उनको पोजीशंस मिल रही हैं, लोग वहाँ पे अपना घर बना रहे हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको सिविक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पानी, बिजली, हर तरह की चीज़ें, इवन गैस अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी उनको फराहम की जाती है सोसाइटी की तरफ से। तो इस हवाले से हर तरह की जो एक आप एज्यूम करते हैं सहूलियात वो आपको यहाँ पे मुयस्सर आएंगी। ټولنه مخکې خو ستاسو ډېر شکریہ ادا کوم د خیبر نیوز چې تاسو راغلی او زمونږ پروګرام هم بر وخت تاسو کوریج راکو. زمونږ د نننی پروګرام مین چې کوم تیم و هغه د پارکویو سیټي ډایرکټر چې کوم و باجوا صاحب، د هغه ویزټ او د هغه ویزټ په دې بنیاد و چې سټارلینډ مارکیټینګ چې کله زمونږ سره د پارکویو سیټي سیلز پارټنرشپ وشو نو هغه زمونږ سټرینث زمونږ څومره چې مارکیټینګ سټریټیجیز دي په هغې خبرې له مونږ راغلي. انشاءالله چې تاسو په مستقبل کې زمونږ د سټارلینډ مارکیټینګ چې څومره پورې پروګرامات دي که د پارکویو سیټي حوالې سره دي که د نور سوسایټیز حوالې سره دي، انشاءالله چې یو بوسټ په د کے پی په مارکیټ کې مونږ ورکو، او دا تاسو چې دا ویننګ ټیم ګورئ نو انشاءالله د دې نه مونږ بھرپور استفاده کوو او په مارکیټ کې به خلکو ته بهترین پروډکټ په بهترین ریزنیبل پرایسز ورکو. سټارلینډ مارکیټینګ خو تیر 22 سال نه هسټري لري او مختلف پروجیکٹس کی کار کړی دی، بهترین پروجیکټس کار کړی دی، پرایم لوکیشنز باندې کار کړی. زما به اوس ویلې چې ان او سیز او پرایم لوکیشن او بهترین ډیولپر دا ضروری دي، نو موږ هغه پروجیکټس کې کار کوو چې اب بهترین وي، هر لحاظ سره بهترین وي، او د کلاینټ په حواله سره کوم خبرو کو چې کلاینټ ته کیش بینیفټس نه ورکوي، موږ هغه کې کار نه کوو. دې نه علاوه موږ بهترین پروجیکټس کې انوالو او مونږه د کے پی مارکیټ کې، د اسلام آباد ټوین سټیز مارکیټ کې، د لاهور په ریل اسټیټ مارکیټ کې مونږ یو بهترین کار کوو. او الحمدلله سټارلینډ مارکیټینګ چې کم ایکسپینشن وشو نو هغه په دې بنیاد باندې وشو چې مارکیټ کې کم پوټینشل دی، مونږ په هغې باندې ډېر ګراوند ریالټي سره کار وکړو او مونږ خپل ټیم ډیولپس کړل، مونږ خپل بهترین سروسز ورکړل کلاینټس ته او د هغې یو بهترین فیډبیک د هغې نه راوچت کو. نو دغه چې کم سکسسفل
ایونټس زمونږ په سټارلینډ مارکیټینګ په دغه کې ایکسپیرینس اختیارال نو د دې دا سبب جوړ شو چې د پارک ویو سیټي چې کوم سیلز پارټنرشپ هغه موږ ته اوارډ شو او موږ په مارکیټ کې الحمدلله نن سبا یو بهترین اپریټر یو د ریل اسټیټ حوالې سره. جی قدرمنو پارک ویو سټي دا په اسلام آباد کې یو داسې رهایشي منصوبه ده چې په دې کې خصوصي توګه باندې د سټارلینډ مارکیټینګ والا وینا ده چې دې کې زنانه هم انویسټمنټ کولی شي خپل سرمایه کاري کولی شي. موږ سره میډم ولاړه اینم پوښتنه کوو چې زنانه په دې کې سرمایه کاری څنګه کوي. میڈم یہ بتائیں کہ جو خواتین ہیں خاص کر وہ کس طرح اس مطلب پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں, مطلب چاہے وہ ملازم ہیں چاہے کاروبار کرنے والی ہیں؟ بالکل, چاہے ملازم ہیں چاہے وہ گھر میں رہ کے اپنی سیو انویسٹمنٹس کرتی ہیں. کچھ لوگ کمیٹیاں ڈالتی ہیں, خواتین موسٹلی یہ کام کرتی ہیں, تو ان کو چاہیے زیادہ تر پہلے خواتین جو ہے وہ گولڈ میں انویسٹ کرتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اب ان کو چاہیے کہ وہ گولڈ جب بھی آپ پرچیز کرتے ہیں وہ لاس ہوتا ہے, آپ کو کبھی بھی آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ واپس نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. پراپرٹی ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے اور اس میں جو پارک ویو سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ ایک ہاٹ کیک کی طرح ہے. آپ اس میں آئیں, اس میں سرمایہ کاری کریں, انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت اچھا بینیفٹ جو ہے وہ گڈ ریٹرن جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اس میں 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے 1 کنال کل انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. بالکل, اگر وہ ایز اے اینڈ یوزر لینا چاہتی ہیں تو بھی وہ انویسٹ کر سکتی ہیں, اور اگر وہ شارٹ ٹائم لانگ ٹائم جیسے بھی جو ان کے پاس ان کی کیپیسٹی ہے جس کے اکارڈنگ وہ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے ریئل اسٹیٹ میں آبویسلی ریئل اسٹیٹ میں زیادہ فائدہ ہے, اور جو قومی بچت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ جو بینکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گی, لیکن مجھے لگتا ہے ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ بینک کے پیکیجز لیتے ہیں, آپ لائف انشورنس کرواتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے, اس سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں زیادہ بینیفٹ ہے. سر بالکل سر, دیکھیں یہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وہ اپنی پاکٹ دیکھ کے جو ہے انویسٹ کرتے ہیں. ہاں, اس کے لیے آپ اسٹار لینڈ کے آفس وزٹ کریں, ہمارے نمائندے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایڈوائزری آپ کو دیں گے جو آپ کے نیڈس کے اکارڈنگ ہوگی, ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا بجٹ ہوگا, جو بھی اس میں جو بھی ضروری نہیں ہے پارک ویو سٹی, کوئی بھی آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں آپ ہمارے آفس آئیں, کوئی بھی ہے, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے واٹ ایور کوئی بھی ہے, وہ آئیں, ہمارے جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں, ہمارے بڑے کمپیٹنٹ ٹیم ہے سٹار لینڈ مارکیٹنگ کی جو آپ کو انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. بالکل, یونیورسٹی روڈ میں امان سینٹر 2nd فلور پہ ہمارا آفس ہے, سٹار لینڈ مارکیٹنگ پشاور کارپوریٹ آفس ہے, ٹھیک ہے, آپ یہاں آ سکتے ہیں اور یہاں آ کے آپ اپنی جو ہے جو بھی آپ کی نیڈز ہیں اس کو فلفل کر سکتے ہیں.